اوریدونکو د ټیم کې زه د ضلع باجوړ په ډېر تاریخي بازار خار بازار کې موجود یم. اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د خار بازار د نواب افخار د دور نه واخله تر اوسه پورې یو شاندار بازار دی چې یوازې د باجوړ خلک نه بلکې د بهر خلک هم په دې بازار کې مختلف قسم کاروبارونه کوي. بعضې دکانداران داسې دي چې هغوی ډېر لوی تاریخ لري او ډېر د پخوا نه د افغانستان د دور کاروبار کوي او کې یو نوم اقبال الکترانکس په نوم باندې چې د یو برانډ د مخکې نه او زما په خیال دی په ضلع باجوړ کې دغه یو نوم دی چې خلک یې پېژني. دغه یو بل برانچ د یو ورور تجدین الکترانکس په نوم باندې یو بل دوکان جوړ کړو په څو کاله کې هم ډېر زیات مقبول شو. دغه وجه دا ده دغه مالک مې سره موجود دی. ډېره مننه کوم چې ټایم راکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه تاسو ته تشکر او شکریا. جی بالکل دا تاسو څنګه چې خبر وکړه زما والد محترم صاحب الله دې وبخي دا ما مخکې یو پروګرام کې هم دا خبره کړې وه هغه به د افغانستان تجارت کاو او بیا دغه سلسله را روانه و الحمدلله د هغه په ژوند کې الحمدلله زما بل مشرور اقبال جی صاحب هغه د اقبال الکترانکس په نوم باندې خپل هغه برانډ چې کوم دی هغه مقبول کو او زما والد صاحب په وخت کې ژوند دی مو حیاتو او اقبال چې کوم دی خپل هغه کار روزګار شروع کو حتی تر دې پورې چې بیا موږ خپل تعلیمونه سبقونه ویل د هغې نه پس بیا موږ تجابونه الحمدلله یعنې میلاوېدل او میلاو شوي هم راته خو هغه ټول موږ ریجکټ کړي وو او د هغې باوجود موږ الحمدلله خپل کار روزګار شروع. یو خو دا ده چې الحمدلله څنګه چې تاسو د مخکې نه خبره وکړله چې موږ د مخکې نه کاروباریان وو پلارم کاروبار کاو ورورم کاروبار کاو موږ په خپله باندې الحمدلله کاروبار کاو. ما تقریبا په 2002 خواوشا کې یا 2003 خواوشا کې خپل د ایجوکیشن چې کوم سلسله وه هغه ختمه کړې وه هغه مې کمپلیټ کړې وه او د هغې نه پس بیا زه کار روزګار ته راوتم تقریبا د 2024 پورې الحمدلله موږ کار روزګار کوو. خو په دې کې بنیادي زموږ کوشش دا چې یاره موږ یو کسټمر یو ګاهک هغه داسې نه چې مثال په طور موږ ورته زیاته خبره وکړو یا ورته مثال په طور هغه ته ښه پروډکټس چې کوم دی اویلیبل نه کړو. زموږ کوشش دا چې هغو ته ښه پروډکټ ښه اخلاقو سره ښه په تمیز سره هغوی سره خبرې اترې وکړو د هغوی سره ډیلینګ وکړو. ډیل کول هر یو کس کوي هر دکاندار دا کوشش کوي چې مثال په طور زه ډیلینګ وکړم او د خپلو بچو دپاره څه رزق وګټم. زموږ هم دغه کوشش دی چې یاره موږ یعنې ډیلینګ وکړو ډېر ډیلینګ وکړو د ډېرو خلکو سره سوداګانې وکړو د ډېرو خلکو سره چې کوم دی میلاو شو ډېر خلک زموږ خواله راشي ډېر خلک زموږ نه چې کوم دی مستفید شي او موږ ول خپل پروډکټ چې کوم دی ورکو. زموږ کوشش دی چې یاره پروډکټ ورته ښه ورکو او داسې آینده وخت کې داسې چې مثال په طور ګټه دې داسې وکړو چې هغې بیا د آینده دپاره زموږ خواله په خپله راشي نورو خلکو ته وایي چې به د دې دکاندار خواله تاج الکترانکس اینډ فرنیچر شوروم خواله لاړ شي یا د اقبال الکترانکس خواله چې کوم دی ځان ورسوئ یا شهاب الکترانکس کوم چې زموږ په عنایت کې لیکي یعنې یو بل برانچ دی هغې ته چې کوم دی ځان ورسوئ یا سون انشاءالله جلد به تاسو ساحل صاحب زموږ د سیول کالوني مخې ته غټ یو برانچ به کولاویږي د هغې افتتاح کې به انشاءالله تاسو موجود یاستئ نور مشران به پکې انشاءالله هغه کې به انشاءالله زموږ کوشش دی چې خلکو ته ښه پروډکټ او ښه چې کوم دی اشیا او دارنګې ښه څیزونه هغوی ته انشاءالله اویلیبل یعنې زموږ سره ټول برانډډ شیزونه راسه دي لوکل شیزونه موږ بالکل لکه ساتونو کله ناکله داسې کسټمري چې هغې د ضرورت دپاره مثال په طور ځینې خلک راشي او یاره موږ د واده سامان الو نو موږ لا داسې سامان نه کوي چې مطلب موږ پې هغه خپل ضرورت حل کړو. نور زمونږ ټول جی برانډډ شیزونه لکه کو ډاولنس والے کو ویوز والے کو فل والے د فرش په الکترانکس په اعتبار سره یعنی فل والے هایر والے نېشنل والے دا ټول شیزونه اورینټ والے دا ټول زمونږ سره برانډډ شیزونه دي. بل د واشنګ ماشین د الکترانکس په اعتبار سره کومنګ تاسو سوچ او فکر وکړو پاره کې ام جی چې کوم دی یو ملټي نېشنل یو بهترین شی دی د هغه ام جی یعنی هغه گاډي تاسو ته معلومات دي چې هغه څومره یعنی برانډډ گاډي دي ښه گاډي دي او دارنګه دغه واشنګ ماشین هم ډیر بهترین مقبول دی دغه شان جی ام سی په ډیر بهترین او مقبول دی دغه شان سپریشا کووالی زموږ سره ډاولنس کووالی د اورینټ د ټولو یعنی د ملټي نېشنل کمپنیونو پروډکټ زموږ سره الحمدلله د الکترانکس په اعتبار سره موجود دي د کارپټ په اعتبار سره هم الحمدلله زموږ سره مطلب ایرانی دارنګه ترکی دارنګه زموږ سره هراتی قالینونه قالینچې کارپټونه سنټر پیس وغیرہ دا ټوټلی زموږ سره ټول ملټي نېشنل کمپنی سره ملاویږي. پیغام خو به زه دا ورکم ټولو مینوالو ته او ټولو اوریدونکو ته یو خو دی رمضان
نو بهترین خبره میسج به زه دا ورکم چې یاره دا د عباداتو میاشت ده په دې کې موږ تاسو عبادات وکړو الله پاک راضي کو د الله پاک د راضي کېدلو میاشت ده د رحمتونو میاشت ده او دارنګې د مغفرت میاشت ده دارنګې د جهنم نه د خلاصي میاشت ده په دې کې موږ ټول مسلمانان چې څومره اوریدونکي دي دا ټول دې ته زما یعنی یو میسج دی او یو پیغام مې ورته دی چې هغه په دې کې کم از کم دومره وکړي چې خپل هغه عباداتو ټیم لک سیوا کی او دارنګي سرسایه کور کې ام په دې مشکې دی ورکی او د اختر نه دی په دې زمانہ کې ورکی چې مخکې چې د اختر کپړې یعنی د خپل ماشومان او خپل بچو د پاره ول د قسم همیشه دی ثانک یو ډیر مننه